بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ډی ایم د حکومت د راتګ نه پس د 9 اپریل 2022 نو واخله تر د اوسه پورې 10 اقدامات په مونږ ته نه ښکارېدل چې په هغې باندې به د عوامو ته سهولت حاصل یا به هغې باندې ریلیف حاصل شوی وي. د اوسنی وخت کې صرف دا یوه فیصله ډېره ښایسته کړې ده او په هغې باندې مونږ د هغې تعریف کوو او چې څوک هم داسې ښه اقدامات کوي که هغه په هر حکومت کې وي که هغه په هر ځای کې وي او که هغه هر څوک وي د هغې د دې احسن اقدام د هغې ستاینه به مونږ کوو. شاباس حکومت دا فیصله وکړه د پی ډي ایم د ټولو جماعتونو سره په یو ځای باندې چې موږ به د کفایت شارۍ په تحت باندې خپلې تنخواګانې هم واپس کوو، تنخواګانې به هم نه اخلو او هغې سره سره چې موږ ته کوم ریلیف میلاویږي او یا د هغې نه علاوه د پټرولو په مد کې یا د موبایل چارج په مد کې یا د بجلی د یونټ په مد کې دا څیزونه ټول به هم موږ واپس کوو او د دې به موږ اوس چارجز نه اخلو. دا یو ښه اقدام دی او د اقداماتو باندې به د دې حکومت د عوامو په سترګو کې د عوامو په نظر کې څه نه څه هغه وزن زیات شي او ښه خبره هم ده ځکه چې کله نه دا حکومت راغلی دی نو موږ باندې د مهنګایۍ والا هغه خبره چې کومه ده هغه بار بار راځي او د مهنګایۍ هغه تلوار زموږ سر پر لټک رهي نو بار بار چې کله موږ د دې ځای نه دا خبره کوو د پی ډي ایم په بعضو دوستانو باندې زموږ دا خبرې بدې لګي چېرې تاسو وي همیشه وي د پی ډي ایم خلاف خبره کوئ خو چې پی ډي ایم ښه اقدام کوي موږ به د هغې تعریف کوو چې کوم خراب اقدام کوي کوم چې د عوام د دشمنۍ اقدام کوي د هغې به موږ خامخا د هغې بد به هم وایو او د هغې به مذمت هم کوو ځکه چې موږ هم عوام یو موږ هم د دې ملک اوسیدونکي یو نو موږ به مو مکه شان خبره کوو. دا که هر څوک کوي او که د هر یو پلیټ فارم نه کیږي که هغه هر یو حکومت وي د ستاینې کار به په ستاینې باندې وایو او چې کوم کار یې د تعریف وي هغې به تعریف کوو. د دې سره سره د دې کفایت شارۍ د دې اوس چې کومه دا منصوبه د دوی لانچ شوه او دوی اوس کوي پکار دا ده چې دې باندې د حکومت تر د اخري وخته پورې عمل وکړي او داسې نی چې بیا د دې نه وزیر خارجه مستثنا وي. وزیر خارجه هم اوس دا پکار دي چې اوس د دې دا دورې چې څونه کیږي چې دی د خپل جیب نه ادا کړي ځکه چې کله نه بلاول راغلی دی نو اوسه پورې هغه 18 ورځې صرف په پاکستان کې پاتې شوی دی او د دې نه علاوه هغه په ټورز باندې دی او کم ځای کې چې هغه پاتې کیږي یا د هغه سټې وي هغه زیات تر 5 سٹار هوټل وي یا لگژري هوټلز وي په هغې کې چې کم د یو شپې قیام وي هغه د پاکستان د روپو په مطابق باندې د 15 لک روپو باندې مونږ ته هغه یوه شپه پریوزي نو په کار دا ده چې هغه هم بیا په دغې د نقطه نظر باندې سوچ وکړي او دا چې څونه د دې نه پس کمې دورې کیږي نو هغه دورو دی هغه د خپل جیب نه ادا کوي. دا به هم یو احسن اقدام وي. د دې سره سره بلاول له پکار دي چې هغه د افغانستان یو وزټ هم وکړي ځکه چې خواجه آصف دیلا دا پکار نو چې دی یوازې صرف او صرف د آیسای د چیف سره هغوی تللی وي د وزیر خارجه هم پکار و چې هغه د دې ځای استوګنه کړې وه او ورسره تلي ځکه چې د وزیر خارجه دا پوسټ داسې دی چې دغه کار چې بله ورځ کوم د کابل ته د هغوی تګو نو دا د بلاول ذمواري وه او د بلاول دا ځای و چېره هغه تللی وي نو ورسره چې کله د پی ډي ایم په حکومت کې نور داسې احسن اقدامات کیږي نو په هغې باندې به هم انشاءالله رڼا چو. دا لوی الله په امان خوشحاله او بریالي اوسئ.